محترم و عزتمنو د عمرې د ادایګي اسانه طریقه دا ده. تر ټولو له مخه غسل به وکې. غسل د سنت طریقې مطابق وکړه. له غسل کولو څخه وروسته د احرام چې کوم دوه چادره دي هغه یو لنګ که یو په ځان باندې واچوه، سر کې پټ که. دا دریم عمل نفل 2 رکعاته وکړه. نفل دې وکړ. له دې نفل کولو څخه وروسته هم نفل هغه وخت وکړه که چیرې مکروه وخت نه وي، نو له نفل څخه وروسته بیا نیت وکړه د عمرې. اللهم انی اريد العمره فیسرها لي وتقبلها مني. یا الله زما د عمرې د ادایګي نیت دی، اراده مې ده تیره ته اسانه کړي، تیره زه قبول کړي. دا نیت څخه وروسته سر لس که تلبیه ووایه، لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. تلبیه دې وویله. اوس پر تا باندې احرام پابندیانې عاید سولې، یعنې څه داسې کارونه دي هغه ته نشې کولی. اوس به دا ستا تر هغه پورې دا احرام په غاړه وي چې تر څو ته د عمرې ادایګي کوې، عمره مکمله سوې نه وي. په دې دوران کې ته کپړې نشې په غاړه کولی، لاندې بنای نشې په غاړه کولی، عام څه کوم ګوټونه دي دا نشې پښو کولی، واسکټ دی، نور داسې شیان دي، خولۍ ده دا نشې پر سر شولی، خوشبو نشې لګولی، خوشبوي صابون نشې استعمالولی. نو دا څه شیان دي دې څه شریعت منع کړی. څه کوم پابندیانې دي د احرام دې څه به ځان ساتې. ته محرم سولې د احرام په حالت کې. اوس تر څو چې ته بیت الله له ځان رسې، تر بیت الله شریف وي، تر طواف پورې، په دې دوران کې به تلبیه په کثرت وي. د هر حالت د بدلېدو سره په پښو روانې د یو حالت دی تلبیه وي کم سے کم 3 واره. بیا چې کله ولاړې بیرته بیا په یو شي کې سپور سولې بل حالت دی، یا جهاز کې سپور سولې بل حالت دی، کښته سولې بل حالت دی، تر څو چې بیت الله شریف له ورځي. چې کله بیت الله شریف له ولاړې هلته اول په باب السلام باندې کوشش وکړه داخل سه. نبی علیه السلام به مسجد حرام ته له بیت السلام څخه رات باب السلام څخه راتله. چې کله بیت الله شریف په نظر دراله یو سایډ ته څه دعا یې وغواړه. د دعا د قبلېدو دا هم یو ساعت. بیا له دې وروسته بیا به سیده ولاړ شې. حجر اسود چې کوم برابري ده په دې برابري کې به ودرېږې. اوس 4-5 اعمال دي. د طواف په عمرې کې فرض دی. اور د طواف د ادایګي طریقه دا ده چې اول به اودس وکړې. اودس شرط دی د طواف دپاره. د اودس څخه وروسته رالې پر دې ځای به ودرېږې چې دا کوم د حجر اسود برابري ده. اول به دا شی وژه نر چې کوم دی هغه به دا لسه کړي. له شی وژې له لسېدو څخه وروسته بیا به دې ته استباع وي. له دې څخه وروسته بیا نیت وکړه، یا الله زما د طواف کولو د عمرې نیت مې دی، تیره ته اسانه کړي، تیره زه قبول کړي. دا نیت دې وکړئ الله بسم الله الله اکبر. له دې څخه وروسته استلام وکړه، حجر اسود ته استلام وکړه، لاس دواړه دې ته مخامخ کړه، داسې اشاره په وکړه په لاسو باندې او هغه لاسونه مچ کړه. دا داسې دی گویا لکه تاسې حجر اسود ته لاس ورو. نو بل دې څخه وروسته دا 3 اعمال شو. شی وژه دې لسه کړه، استباع، دویم نیت دې وکړ، دریم استلام دې وکړ. نو له دې څخه وروسته چې بیا کوم دی طواف په شروع کې. د طواف په اولو 3 چکرو کې کوم دی د فرضي طواف رمل کول سنت دی، پهلواني په اول 3 چکرو کې دا به 7 چکره وکړې. هر وارث ته راځي د حجر اسود برابري له یو استلام وکړي. د یو دویم رکن یمانی له راځي له رکن یمانی تر حجر اسود پورې اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. دا دعاوې کله طواف دې مکمل کړه، طواف له ادایګي څخه وروسته بیا به ته د طواف 2 رکعاته واجب دا به ادا کړې که مکروه وخت نه وي. د مقام ابراهیم په برابري کې بیت الله شریف ته مخکې 2 رکعاته د طواف دا به وکړې. له دې څخه وروسته صفا او مروه له راسه. صفا او مروه د صفا څخه به شروع کوې، پر مروه باندې به ختموې. یعنې اول چکر له صفا څخه تر مروه، بیا له مروه څخه بیا تر صفا، داسې 7 چکره به کوې. اور چې کله صفا له اول وار راغلې نیت د سعی بین صفا والمروه وکړه چې زه صفا او مروه
مابین کې کوم دي سعی کوم نو د دې نیت وکړه بیت الله شریف ته صفا ته تللی هم مخ ګرځوه دعا وغواړه مروه ته ورلی هم بیت الله ته مخ ګرځوه دعا وغواړه د صفا څخه چې کله فارغ شو صفا مروه د سعی څخه بیا له دې وروسته حلق وکړه که زنانې یې ښځې هغه به د یو بند د ګوتې د یوې بند مطابق چې کوم دي ویښتان پر دوو طرف ویله کړي یا دې پر درو طرف ویله کړي یا د یو طرف ته هغه دې کاټ کړي نو سړي دپاره چې کوم دي حل کول افضله دي بهتره دي سر دې وخرئ ستا دغه اوس عمره مکمله سو نو په دې کې درې څلور لوی اعمال په عمره کې اول چې کوم دی احرام نیت تلبیه دویم طواف فرضي طواف د عمرې دریم سعی بین الصفا والمروه څلرم سر خریل دا اعمال دي د عمرې دې د زده کړې کوشش څوک وکړي چې ځي عمرې ته دا که د حج عمره کې که بغیر حج عمره کې دې کې یو فرق هم نشته دا د عمرې د ادایګي طریقه ده